اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته ده پاکستان مسلسل میچونه وګټل سیمې پای نه دی وبایلو، نو په سوشل میډیا باندې یو وایي مشهور وشو چې یاره د حسن علي د وجې لاړو دا دی او هغه دی، یو په زول غونډه کې یو بکواس شروع شو. نه د حسن علي د وجې دی نه د هغه په دغه پیچ باندې چې بس د چا ټاس په دغه کې راغی، بس د هغه دغه دی میچ د هغو په لاس کې. نور زمونږ د پاکستانیانو ګیلاړیانو ښه برفور مقابله یې کړې ده، کنې یا مقابله نه وی کړې یا بل څه د کیچونه افغانانو په شان کیچونه یې پرېښودی وی یا په زور یې چارې ورکولې، نو داسې څه خبره پکې نه وه. او نور حسن علي زمون قومي هیرو دی، قومي کرکټر دی زمونږ، حتی پکې دې کې هېڅ ګناه نشته چې یاره. خو په دې باندې د انډیا او د دنیا آی سی سی مخکې چې تبصرې پې کېدې چې یاره حسن علي پاکستان ته پکار دی چې حسن علي ونه چلی، د دې په ځای باندې بل کیلاړي راپاڅوي، بل نور بالران د موږ سره دنیا بالران ناست وو، دوه درې دغه ځای کې د موږ سره ناست هم، نو پکار دی چې بل یې راپاڅولی وی بابر اعظم. نو په دې باندې خو د انډیا میډیا مخکې چې څونه د سپورټس چینلې دي په هغې باندې چې کومې تبصرې کېدې، نو په هغې باندې که تاسو وګورئ اوس شیر کېږي، نو هغه وایي چې یاره ټولو دا خبره کوله چې یاره اسټرالیا ته به حسن علي چلول، پاکستان ته پکار چې حسن علي ونه چلی. نو دا زمونږ یو بدقسمتي وه. انشاءالله هېڅ هم نشته، دا هار جیت پکې راځي. او نور چې انډیا مو ولیدلې، انډیا له ګټلی دی، نو ووایه چې موږ ورلډ کپ ګټلی دی، نور دغه څه خبره نه ده. انشاءالله بل هم ورلډ کپ به راشي، بیا به اوس وګورو. او دا د پاکستان دغه کلی وی سوچ پې کلی دی چې یاره زموږ سره په هغه بل کې سید اجملي چې څنګه په اخره کې زموږ نه وټپو د اسټریلین کیلاړي، نو هغه شان چل دا دا بیا بیا وشو. نو پاکستان لږ په دې باندې تبصرې کتلې وی، نورو کیلاړیانو نه دغه ایستی وی چې یاره په دې باندې موږ څه چل وکړو. نو ډېر کیلاړیانو به ورته ویلی وی چې یاره حسن علي مه چلوه، او نور حسن علي زمونږ کرکټر دی، هغې ته پکې څه ګناه نشته، بس راځي هار جیت دا د ګیم یو حصه ده، په دې کې څه دغه نشته.